خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة قال وكان عرشه على الماء. دا حدیث او د دې سره رشته متعلقه نور احادیث دا د تقدیر باندې د ایمان راوړو سره متعلق دي. په تقدیر باندې ایمان راوړل فرض دی او لازم دی، یعنی د مسلمانۍ دپاره دا عقیده ساتل ضروری دي چې د انسانانو ټول اعمال خوا کاغه ښه عملونه دي او که بد عملونه دي د ده د پیدا کېدو نه مخکې الله تعالی په لوح محفوظ کې لیکلی دي، او دا انسان چې اوس څه عمل کوي ښه دی یا بد دی نو دا د الله تعالی په علم او د الله تعالی د اندازې مطابق د مخکې نه مقرر دی او د ده نه صادریږي. سړی دا ویلی شي چې یاره چې الله هر څه د مخکې نه لیکلي دي نو بیا په انسان ولې مکلف دی؟ نو انسان په ځکه مکلف دی چې الله انسان له بیا عقل او پوهه چې ده نو دا یې وله ورکړې ده، او د هغې په نتیجې کې بیا د ښه کار او د بد کولو دواړو لارې ورته واضح کړي دي، او دې انسان له دا اختیار ورکړی دی، ورته ښودلی دي که د نیکۍ په لار تلې نو الله به درته د نیکۍ لار اسانوي، او که د ګناه په لار تلې نو الله به درته د ګناه لار اسانوي. اما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى اما من آمن وصدق بالحسنى اما من آمن ده اما من بخل واستغنى خدي چې کوم سړی هغه ایمان نه وروسته عمل صالح کوي او د توحید عقیده صحیح ګڼي د هغې تصدیق کوي نو هغه ته لار اسانومه سنیسره للیسرا، هغه ته لار ورته اسانو، ورته اسانه لار ورته اسانو. په دې وجه باندې انسان چې کم نیکی او کم بدی کوي کم اختیار د سره دی الله تعالی به د هغې اختیار په بنیاد باندې انسان له د سزا او د عذاب د ورکولو او د ثواب د ورکولو فیصلې کوي. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی و چې ګوره د انسانانو دا خواله بدواله رزق عمر دا ټول الله تعالی د انسان د پیدایش نه مخکې ذکر کړو. انسان چې لا پیدا شوی نو 50,000 کاله مخکې د انسان نه مراد د خپل انسان نه آدم علیه السلام د پیدا کېدو نه مخکې د دې ټولو بچو او د دې ټول نسل دا تقدیرونه هغه د هغه وخت نه الله تعالی لیکلي 50,000 سال پهلې، او دا هغه وخت کې چې لا ځمکه نه وه جوړه شوې. ځمکه چې نه وه جوړه شوې نو د هغې نه مخکې دا کائنات ټول چې و نو دا اوبه وي اوبه. اوس هم په دې وجه چې کله خلک د ځمکې او د اوبو د وچې او د لمدې حساب کوي نو 28% چې دی نو دا وچه ده او د 72% چې دی نو دا لمده ده. نو د الله تعالی په هغه وخت کې چې ځمکه لا نه وه جوړه کړې نو دا په اوبو باندې لکه اوس ځمکه د هغه وخت کې اوبه وې. او سوره دخان کې چې کوم الفاظ موږ لولو د هغې یو تعبیر دا هم کیدی شي چې د دې اوبو نه مخکې دا ځمکه چې وه نو دا په هوا په ګیسونو باندې مشتمل وه، وهي دخان دا دغه یو لوګی و یعنی ګیسونو په شکل کې د ګیس نه اوبو شکل او د اوبو نه بیا دا سخت شکل دغه چې دی د هغې نه وروسته الله تعالی بیا انسان پیدا کړی. نو حضرت عبداللہ ابن عمر فرمائی وعن عبداللہ ابن عمر دا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت دے قال دے وی چې قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې كتب الله لیکلی دی الله تعالی مقادیر تقدیرنا الخلائق د ټول مخلوقات من دی وکړو ان كتب الله لیکلی الله تعالی مقادیر تقدیرنا الخلائق د مخلوقات قبل مخک ان يخلق د پیدا کولو السماوات د اسمانونو والارض او د ځمکنه ب50,000 سنة 50,000 سال مخی 50,000 کاله مخی الله تعالی ازل کی و ابد کی بئی او دا ټول کائنات کل من علیها فان دار سب پنه کی څنګه چې په اول وخت کې د الله د ذات نه علاوه څه شی نه ښکارېدو دغه شانې بیا به یو حالت راځي د هغې نه وروسته به انسانان راپاڅوي قال دا راوی وی چې پیغمبر علیہ السلام وی چې وکان عرشه د الله تعالی عرش علی الماء دا په اوبو باندې حضرت عبداللہ ابن عمر فرمائی وعن عبداللہ ابن عمر دا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت دے قال دے وی چې قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی کل شیء هر یو سیز بقدرن په یو اندازه باندې دی یعنی د الله تعالی په علم کې د مخکې نه موجود دی الله مقرر کړی دی د هر شي نه مراد څه شی دی وایي ګوره حتی العجز والکیس عجز والکیس حتی العجز والکیس عجز چې دی نو دا د قدرت او د طاقت متضاد لفظ دی چې سړي وس رسي دی وس ته قدرت او طاقت ورته وایي او د دې مقابل عجز دی مطلب حتی العجز دا بېوسي چې دا یو سړی یو کار نشي کولی اسمان ته موږ نشو خوتی هوا کې نشو الوتی نو دا زمونږ عجز دی دا زمونږ بېوسي ده نو دا زمونږ اسمان ته نه الوتل دا بره نه ختل دام الله تعالی د مخکې نه لیکلی دي والکیس او کیس چې دی نو دا مقابل او متضاد لفظ دی د حمق حمق وایي بېوقوفۍ ته چې سړي عقل کار نه کوي نو کیس هغه حالت ته وایي چې پای کې د سړي عقل کاملی نو حتی الکیس تر دې چې دا هوښیارتوب هم الله تعالی د مخکې نه لیکلی چې دا سړی به دومره هوښیار دا به دومره هوښیار د سره به دومره علم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل کل شیء بقدر هر څیز چې دی نو د الله تعالی د مخکې نه په یوه اندازه کې موجود دی حتی العجز والکیس تر دې چې عجز او کیس چې دی نو دا دواړه یعنی وخیار بېوسي او هوښیارتوب دواړه دام په تقدیر سره حساب دي دی ورپسې حدیث کې د حضرت آدم علیہ السلام او د حضرت موسی علیہ السلام د دواړو په خپل منځ کې د یو محفل رودات دی حضرت آدم علیہ السلام او موسی علیہ السلام په عالم ارواح کې د یو بل سره میلاو شو روحونه میلاو شو نو د موسی علیہ السلام آدم علیہ السلام ته وی ته هغه آدم یې علیہ السلام چې کوم الله تعالی جنت ته بولیو او بیا یې چې کوم دی د الله تعالی د حکم یېر ته شوي وو خلاف ورزي یې کړې وه نو هغه به ورته وایي او زه اقه آدم یم نو هغه به ورته وایي ته هغه موسی یې چې الله تعالی ستاسو پټه جرګه کړې وه وی او زه هغه دغه یم وی ښه ته هغه موسی یې چې تا ته تورات کتاب نازل وی او زه هغه موسی یم وی تاره تورات په خپل لوستلی وی او په تورات کې داسې آیت شته چې ونسي آدم ربه د آدم علیه السلام نه ونسي آدم د آدم علیه السلام چې دی نو د هغه نه خبره یېره شوې وه نو عصا آدم ربه بیا آدم علیه السلام د خپل رب هغه حکم په ځای نه وراوړی په غوا نو خطا شوی نو موسی علیہ السلام ورته وی دا آیت خو پکې شته نو وستا څه خیال دی دا کلام د الله تعالی قدیم دی که دا نوی دی نوی قدیم دی نو دا ستاره کتاب چې دی دا زما د پیدا کېدو نه مخکې څونه کاله مخکې نازل نو موسی علیہ السلام ورته وی 40 کاله مخکې نو ویل چې زه نه وم پیدا شوی نو د هغې نه 40 کاله مخکې په دغه کتاب تورات کې دا لیکلي وو چې د آدم علیہ السلام نه نسیان په نتیجې کې عصیان شوی نو چې کم کار چې الله تعالی زما دپاره د مخکې نه لیکلی و نو په هغې کې زما څه دغه ده نو پیغمبر علیه السلام وایي آدم علیه السلام ته وګټله په خبرو کې چا وګټله آدم علیه السلام وګټله موسی علیه السلام یې پړ کړ وعن ابي هريره رضی الله تعالی عنه
د حضرت ابو هريره رضی الله عنه نه روایت دی قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي احتج آدم و موسی بحث کو آدم علیہ السلام او موسی علیہ السلام عند ربهما د خپل رب په خوا کې په حج نو دلیل پیش کو آدم د موسی علیہ السلام دلیلونه پیش کول آدم او موسی علیهم السلام قال موسی علیہ السلام ورته انت آدم آدم علیہ السلام الذي ادم خلقك چې ته پیدا کړی وي الله تعالی بيده په خپل لاس ونفخ او بیا دی الله پوکو پی کا پتا کی من روحه خپل روح واسجد او پسیده پرست لکتا تا ملائکه خپل ملائک واسکنک او تی او سول پی جنته په خپل جنت کی ته هغه آدم او ثم اهبطت بیا تارا کوسکو الناس دا ټول انسانان به خطیئتک په خپل یو خلاف ورځي باندې دا ټول تارا کوسکړي ال الارض مکه قال آدم علیہ السلام وتوی انت موسی موسی الذي موسی استوفاک چې ته خوښ کړی وي الله تعالی برسالاته د خپل پیغام د رسولو دپاره وبکلامه او د خپل خبرو دپاره خوښ کړی وي واعطاک او درکړی وي درله الالواح تختې د کتاب پیها چې په هغې کې تبیان وضاحت کل شی د هر یو شي ته هغه موسی وقربک او تی نږدې کړی وي ځان ته نجیا د جرګې دپاره نو هغه ورته ویاو نو په بکم وجدت الله کتبا بکم څومره موده وجدت تا موندلی و الله تعالی کتب التورات چې لیکلی و تورات قبل مخکې ان اخلق د ما د پیدا کېدو نه ستا علم شته چې د ما د پیدا کېدو نه مخکې څونه موده مخکې الله تورات لیکلی نو قال موسی علیه السلام ته ویاو دا خو راته معلوم دی ب40 عاما 40 کاله ستا د پیدا کېدو نه مخکې الله څه لیکلو تورات لیکلو قال آدم علیہ السلام ورتوی په هل وجدت آیت مندل دی پیها په دغه تورات کې چې وعصى آدم ربه فغوا دا آیت دی پکې لوسته دا پکې شته عصوا خبره خلاف ورزي وکړه آدم علیہ السلام ربه د خپل رب د هغه حکم په ير باندې په غوانو په سرکشو کې حساب شو قال نو موسی علیہ السلام ته نعم او په دې کتاب کې خدا آیت شته قال نو دغه ورته وی آدم علیہ السلام ته وی فتلومنی آینو تمام ملامت کوي علا په هغه خبره ان عملتو چې ما کړی دی عملا داسې عمل كتبه چې لیکلی و هغه الله تعالی علی د ما متعلق ان اعمله چې زه به یې کومه خامخه قبل مخکې ان یخلقنی چې د دی پیدا کړم زما د پیدا کېدو نه مخکې ب40 سنة 40 کاله قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل په حج آدم نو دلیل مضبوط وایو آدم موسی د موسی علیه السلام په مقابله کې ورپسې مختصر حدیث دی کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه دا حدیث روایت کړي قال دا حضرت عبدالله ابن مسعود وی چې حدثنا رسول الله صلی الله علیه وسلم من ته قصه وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان راته وکړو وهو دا پیغمبر الصادق دا رښتینی دی المصدوق او د رښتیاو نسبت دته شوی دی ان خلق احدکم چې پیدا کېدل د یو تن ستاسو یجمع فی بطن امه دا انسان را جمع کې خودی کېږي فی بطن امه د مور په ګېډه کې 40 یوما 40 خوره دی انسان د مور په ګېډه کې 40 خوره دی د دغې اوبو په حالت کې پروت دی نطفتن د یو ساس کی اوبو په حیثیت باندې ثم بیا یکونو شی دغه اوبو علقتن ټینګه خټه مثل ذالک دغه شان یعنی 40 خور دی هغه دغه شان علقتن پرتی خټه پرتی ثم یکونو بیا د هغې نه جوړ شي مزغتن یو نوڼۍ یعنی هغې له غوښې شکل میلاو شي مثل ذالک هم دغه شان یعنی 40 خور دی ثم یبعث الله بیا یعنی 120 ورزش 40 جمع 40 جمع 40 120 ورزش 120 ورزش د مور په ګېډه کې بعد ثم یبعث الله بیا راولیږي الله تعالی الیه دغه شکل ته ملکن یو ملائک د مور ګېډې کې دننه ب4 کلمات سلور ټکي سلور فیصلې ول راولیږي فیکتبو نو دغه ملائک ولیکي عمله د دې سړي عمل چې دی به دا کارونه کوي په دنیا کې و اجله دا غټیم ولیکي چې دا په فلاني ټیم باندې مري
ورزقه دا رزق وګټي چې دومره رزق به ته ملاويږي او وشقي او سعید او دا مولولي کی چې دا به څه قسم انسان نیک بخت به که بدبخت به ثم ينفخ بیا دا ملائک پوکې وکي پیه پدې کې الروح روح د الله تعالی د طرف نه مقرر فوالذي نو په هغه ذات مې قسمي لا اله غیره چې دا غنه علاوه بل څوک نشته ان احدکم پتاسو کې یو تن چې لا يعمل واغه کوي عمل بعمل اهل الجنه د جنتیانو عمل ها یو سړی به هغه به د جنتی په شان عمل کوي یعنی مولوی صاحب به پیر صاحب به ډیر نیک عمل بخکاری حتی ما یکونو تر دې چې نه به بینه په مند دو بینها او په مند د جنت کې الا ذراع مگر یو غز فاصله به فیسبقو نور وړاندې بشي علیه دته الکتاب واغه خپل تقدیر فیعملون دې به عمل شروع کی بعمل اهل النار د جهنميانو عمل فيدخلها نو نه بوزي دا سړی النار ورتا نو دې به دې ورتا نه ودی ها دې ورتا بنه ودی ټول عمر به کار کوي خو په اخر وخت کې به एकदम د جهنميانو سرګرمي شروع کینو جهنم ته بلاړ شي و ان احدکم وفتاتو کی یو تن لا يعمل عمل بکی بعمل دسی عمل چې هغه عملی اهل النار د اور والو حتی تر دې په ظاهر باندې باغ لګي مسلسل به ګنده خو نه کوي حتی ما يكون بينه وبينها الا ذراع تر دې چې جهنم او د په منځ کې وا یو وزقدر پاتې شي یو غذ به پاتې شي فيسبقو نور وړاندې بشي علیه دته الکتاب خپل تقدیر فیعملون دې په اخر کې عمل شروع کی بعمل اهل الجنه د جنتیانو عمل فيدخلها نو دې بننه وذي بیا جنت تا نو په دې وجه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې اخري وخت چې کوم دی هغه له اعتبار دی انما الاعمال بالخواتيم د عملونو دارومدار چې دی نو هغه په خاتمه باندې دی کوشش کوي چې اخري وخت تاسو یعنی د مرګ پورې تاسو د الله تعالی په تابعداري کې وخت روي چې مرګ درله د الله تعالی په تابعداري کې راشي او د الله تبارک وتعالى نه د خپل ځان د پر دعاګان ډېر غواړي چې اخر خاتمه په نیک عمل باندې وشي اسنه چې سره لګیای مسلسل په ښه عملونه کوي خو د خپل ترجیحات په وجه د خپل خطاګانو په وجه باندې اخري عمر په داسې انداز باندې تیر چې جهنم مستحق وګرځي الله نه به دعا غواړو خواري وکاو چې د نیک اعمال د مرګ پورې پاغه باندې ثابت قدم پاتې شي الله دې عمل توفیق اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الظالمين صلى الله عليه وسلم